کومې زنانه چې غوږونه سورې کوي آیا دا به جایز وي او که نه؟ نو په دې باندې چې کوم دی که موږ تاسو ګورو بعضې علما دې ته ناروا وایي. ولې ناروا وایي؟ ځکه هغې وایي چېرې دې کې مصیبت دی د غوږونه سورې کول شو یا پوزه سورې کول شو، بعضې ما خیر هغه میخکې پکې اچوي. دا چې کوم دی ظلم دی، زیاتې دی په خپل بدن باندې، دا ناروا دي. خو دې باره کې به زه لنډه خبره دا وکړم چې دا جایز دي. حالانکه یو حدیث کې راځي عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نبی رسول سلام یو ځل وعظ وکړو، نصیحت یې وکړو زنانو ته او سړو ته جدا جدا. نبی رسول سلام سړو ته ځان نه نصیحت کولو، زنانو ته به ځان نه نصیحت کولو. نو نبی رسول سلام زنانو ته دا ویل ای زنانو تاسو ویریږئ د جهنم د اور نه، او ډېرې زنانو په جهنم کې پرتې وي. وایي زنانه ویرېدې د خپل غوږونو نه حواله یو راویستی، بلال رضي الله عنه له یې ورکړي. عبدالله ابن عباس وایي ما وکتل. نو دا دلیل شو په دې باندې چې زنانه چېرته غوږونه سورې کوي نو بالکل جایز دي. اگر که زنانه تکلیف وي کار سي برداشت کول شي نو جایز دي. نو دغه حدیث په دې غوږونو سورې کولو باندې دلیل شو که زنانه غوږونه سورې کوي یا پوزه نو بالکل جایز دي. نو دا یو عام او ضروري مسله وه، تاسو سره مې شریک کړه. بله ده زنانه به هغه کارونه نه کوي کوم چې انګریزان کوي. لکه انګریزان یو سټایل لوباسي، زنانه وایي چې راستم دا سټایل وکړه. خالونه لګول دا حرام دي، حدیثو کې منع راغلی ده. لعنت